السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ښه وئ. کتونکو جلال صاحبي مو تاسو ګورئ ډیلی خیبر. تاسو ته به شاته یو فلیکس ښکاري جي سستی سبزي پوینټ په ساوته تخبې کې مې دا یو فلیکس داسې ولیده چې سستی ریټ باندې مطلب په ارزان ریټ باندې به سیز میلاویږي. دا خو سبزي ده نو نور هم د ګڼ شمېر د ضرورتي زندګۍ د استعمال چې کوم څیزونه دي پکار ده چې هغې کې هم داسې زموږ دغه تاجران رونه دغه شان فلیکس ولګوي چې په ښه ریټ باندې ورکوي. بهرحال نشته په تخبې کې دغه یو سستی سبزي پوینټ دی راغلي. تپوس به کوو د دغه خلکو نه چې دوی ولې ریټ کم چلی، مطلب که مزدوري نه کوي کول یې څه وجه ده، یا ریلیف ورکړي خلکو له سا والي سره دوی دا څیز لګولی که نه هسې یې لګولی دی. ریټ هم بازار مطابق چې کوم ریټ یې هغه چلی. دغه چې کوم کسټمر ورته ولاړ دي ګاهک کوم ګڼ شمېر کیمرامین به تاسو ته وښیي، هغوی سره هم خبرې اترې کوو. راځئ موږ سره، راځه کیمرامینه. د ګاهک سره اول خبرې اترې کوو او بیا به راځو د دوی سستي سبزي پوینټ چې کوم ملګري دي هغوی سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی. محمد نذیر جی. محمد نذیر جی. کوم ځای راغلی؟ موږ جلاله یو. دلته ریټ کم چلیږي ماشاءالله دوی ریټ ډېر صحیح دی. څومره کم دی ریټ د بازار ریټ؟ د بازار نه فرق ډېر دی، کم سے کم کیلو دا اوسوي دی. دا بادرنګ دی په دې کې 10 روپۍ فرق دی، بازار 60 روپۍ. ټماټر کې تقریبا 20-30 روپۍ فرق دی. خلکاسي دا فلیکس نه لګولی؟ نه ماشاءالله بالکل ریټ برابر دی. ښه ټیک شو، ډېره مهرباني. کیمرامین مخکې راځه رابسې وروره ورځو دغه دلته نور ګاهک هم ولاړ دي، هغوی سره هم خبرې اترې کوو. لکه دا سایکل په دې خوا راځه رابسې په قداره. ریټ دوی د بازار نه ریټ کم چلی؟ کم چلی جی، بالکل کم. څومره کم دی؟ یاره جی نیم په نیمه کم دی. په دې ساوا د تخبې کې ته تپوسو کې 150 کیو او دی دا 180 کې لګولې. نیم ریټ دی. ټیچر هم دی ماشاءالله. ریټ کم دی واقعي. د تخبې کې بل داسې ځای شته چې هلته هم داسې څه فلیکس لګېدلي چې کوم څیزونه په نظر نه دی راغلی جی؟ نشته. واحد دا سنټر. مهرباني جي کاکا څنګه؟ خیر دی. هم څه دی؟ منتظم. سمو اغسته که نه؟ او سبزي دی واغسته. یاسې دا فلیکس لګولی که ریټ؟ نه ریټ یې ښه دی. بازار دغه باندې چې کوم د 60 روپۍ کیلو کې ریټ ارزان دی که نه؟ ریټ ښه دی. او یا واو په تخبې کې بل داسې سنټر شته چې هلته څه په دې کې نشته. چرګانو ریټ په یو ځای کې یو شان دی، بل ځای کې بل شی سیوا والي ډېر بالکل. او یو ځای کې 450 دی، بل ځای کې 480 دی. او یا واو مهرباني. کتونکو بس مختصر شان خبرې کوو دغه چې څوک یې خرڅوي سبزي، دا سستي سبزي پوینټ چې د چا دی هغوی سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم سعید الله دی، پاکستان مرکزي مسلم لیگ ضلعي رهنما یم. دا سستي سبزي پوینټ هم لیکلی، دا واقعي سستي دی؟ بالکل واقعي دا سستي سبزي را. موږ الحمدلله موږ په ټول ملک کې پاکستان مرکزي مسلم لیگ په دې وخت تاسو پته را پاکستان کې شدید مهنګایي ده، غربت دی، بېروزګاري ده. د دغه کبله موږ الحمدلله په ټول ملک کې چې کوم دی سستي سبزي پوینټ ورسره سسته تندور ورسره افطاري او سحري دې نظام الحمدلله ټول ملک شروع دی. موږ په تخبې کې دلته کې PK 57 کې یو دا پوینټ سبزي کولاو کړی، دویم موږ په ساړو شاه کې تندور کولاو کړی چې هلته کې غریب عوامو ته په 10 روپۍ باندې روټۍ میلاویږي. عام بازار کې عام بازار کې په 60 روپۍ روټۍ دی، هلته په 10 روپۍ روټۍ دی. دلته ستاسو د بازار او ستاسو د ریټ مطلب ټماټر بازار هر یو چیز کې چې لکه 60 روپۍ او 30 روپۍ او 40 روپۍ فرق دی. او جی هر یو کسټمر تاسو ګورئ چې خپل باندې کله دینم سیواره شي. او جی او کسټمر ډېر زیات راځي. زه به یو خبر وکړم دې خوا راوړم هلک. ستاسو به په دې ریټ کې هم مزدوري که نه؟ داسې را په دې کې مزدوري نه وي، په دې کې څه سقا وخېږي، څه په تول کې لاړ شي. دې که ریټ ته وګورئ نه، دا دې نه سقا خطې دي جي. په دې کې مزدوري موږ ته نه پاتې کېږي. په دې کې موږ صرف دونه کوو چې د منډۍ پیسې برابر شي، په زموږ دپاره دغه مزدوري ده. نور دا شاپر موږ د ډنډ مخکې دا خبره ایستې چې موږ شاپر ته جیب ورکوو. موږ د دې لوډر خرچه دا به موږ د جیب ورکوو، دا به موږ کم سے کم په دې نه ور اچوو. خو خامخا سبزي ده و دا سیز فکس نه تللی کېږي. دا د من خبره ته به کیلو ته نه دا په باندې کیلو ځي که نه. نو بس دغه زموږ دغه چې موږ خلکو ته ریلیف ورکو بس. او دا صرف ستاسو د رمضان ریلیف؟ دا د رمضان دی. کوشش کوو انشاءالله که رمضان نه بعد هم الله توفیق راکړو نو رمضان نه بعد هم داسې چلوو. صحیح ټیک. کتونکو پاکستان کې بیا خوښه ګوله لګه دا بیا په زه به په ټوله پاکستان کې بیا په خیبر پښتونخوا کې بیا خصوصا زه په تخبې کې ولاړ یم. کله چې د روژې میاشت راشي زموږ دا تاجران بیا دې ته د لوټ مار میاشت وي. یاره چې کوم شی په 10 روپۍ یا بیا په 20-30 خرڅوي، هغه که قصابان دي، هغه که سبزۍ والے دي، هغه که هر څیز والے دي، نو ریټونه بړاویږي. دا واحد ما په تخبې کې په لومبي ځل داسې یو پوینټ ولیدو سستي سبزي پوینټ په نوم باندې چې دلته ریټ د بازار نه کم چلیږي. نو د هغې وجه مې معلومه کړه. دوی ویل چې یاره دا موږ اوورال په ټول پاکستان کې زموږ ځای په ځای دا پوینټ
فکرونه دي پاکستان مرکزي مسلم لیگ په نوم باندې زمونږ مرکزونه دي روټۍ تنور مکې دوی لګولې دی بازار کې 60 روپۍ ریټ چلیږي بعض ځایونو کې 13 چلیږي ما لیدلو او دوی 10 روپۍ هلته روټۍ ورکوي د سبزۍ هم دغه پوزیشن دی چې ریټ د بازار نه کم چلیږي په تخبې کې دا د ګل حمد مخامخ چې کوم کړی دی یا تانۍ ته مخامخ د دوی دغه سستي سبزي پوینټ په نوم باندې دغه چې کومه سبزۍ ټیله لګولې تاسو راتلی شئ وزټ کولی شئ ریټ به ورته انشاءالله د بازار نه انتهایي کم میلاویږي ملکان روډ دی او تانۍ ته مخامخ نور څه وایي جي دغه ډېر تاجران داسې تا وخت ګوري دا وخت هغوی په سبزي یا نور څیزونه چې کوم د مختلف څیزونه دي د دې ریټونه په روژه کې بړاوئ او تاسو کموئ هغوی ته میسج څه ورکوئ مونږ هغوی ته میسج ورکوو چې ګوره دا روژې میاشت اسم دا داسې میاشت دی په دې کې انسان د خپل آخرت دپاره څه غم وکړي څه فکر وکړي څه جمع کړي که نه نو پکار دا چې مونږ د خلکو سره ګزاره وکړو هغوی ته لږ ریلیف ورکړو او د الله د رضا لپاره دا کار وکړو چې خپل آخرت پرې ښایسته کړو ما تاسو ته مخکې ویل الحمدلله زمونږ چې کوم پارټي ده پاکستان مرکزي مسلم لیگ هغوی موږ دغه تربیت راکړې چې په رمضان کې د خلکو خدمت وکړي په دې خدمت باندې الله خوشحالېږي دا عبادت دی څنګه چې مونځ عبادت دی څنګه چې د روژه عبادت دی څنګه چې دغه رنګ زکات ورکول عبادت دی دغه رنګ د غریبو خلکو د بېوسو خلکو د ضرورتمندو خلکو سره امداد کول تعاون کول دا عبادت دی باید چې دا عبادت موږ وکړی شو ځکه چې دې وخت کې خلکو ضرورت ډېر زیات دی دې سیزه نو په دغه بنیاد الحمدلله موږ په ټول ملک لګیا یو زموږ دې وخت کې په فیصل آباد کې په ګوجرانوالا کې په سیالکوټ کې دغه رنګ په اسلام آباد ایډ کې لاک کسانو ته موږ الحمدلله افطاري ورکوو او سحري هم ورکوو او زموږ سره دا پوینټ نو مردان کې پوینټ دی په کاټلنګ کې زموږ الحمدلله هوټل سټارټ دی موږ دلته هم کوشش ته انشاءالله هوټل سټارټ کړو تاسو پته راوړل ډېر زیات ګران دي نو موږ منډه ترله هله ځله کو لګیا یو خو لا اوسه پورې هغې ترتیب نه دی برابر شوی الله نه امید دی انشاءالله چې ترتیب برابر شي نو انشاءالله موږ ورسره هوټل هم سټارټ کوو که ښه انشاءالله کتونکو د کال چې کوم 11 میاشتې هغې کې خو موږ سم زور لګولی ګراني او دا څیزونه خو پاکستان کې الریډي خو سم زور هم لګولی د ګټې نو زه وایم که دا یو میاشت موږ ټول تاجران وکړو چې یاره ګټه دې کوو خو خیر دی نیمه دې کوو چې 20 ګټو 10 دې ګټو نو دغه غریب سړي ته لږ ریلیف میلاو شي ستاسو د دغه ګټې وجې کوئ خو نیمه کوئ ګټه نیمه کوئ د غریبو سره نو الله به تاسو له په دې کې ډېر اجر درکوي ځکه چې د روژې میاشت ته لږ اخلاص الله په ډېر قبلوي سکون میلاویږي سړی چې ماښام لاړ شي موږ څونه ستړي شو دلته کې خو موږ چې الحمدلله ماښام لاړ شو روژه ماتي ته کښېنو د اړم خوشحاله یې زړه ته سکون یې موږ ته یو قرار یې ځکه چې موږ د خلکو له خدمت وکړو د ګټې سوچ هم نه دی د روزګار سوچ هم نه صرف د روژې را میاشت بس دا پوینټ دی چې روژه ختمه شي بیا به انشاءالله بس د موږ کوم پروګرام یاده نه لکه ځکه چې بیا به کوشش کوو خو لکه موږ د روژې لپاره خصوصا د خلکو لپاره دا چې کوم دی نو دا ترتیب برابر کړی چې خلکو ته ریلیف میلاو شي کتونکو د مخلوق خدا په خدمت باندې سړي ته الله میلاوي چې کله الله ستا شو نو بس بیا پاتې ټینشن د څه شو هر څه ستا دي راځو یو دوه کسټمرو سره نورو سم خبرې اترې کوو د دوی چې کوم ګاهک دی نو موږ سره کاکا جي خیر دی جی شکر ټیک ټاک جي کار یاره مونږ خو کار بس کار نه خو فارغ شوي وو اوس کور کې یو نو غم خالي او کور دغه کوو دا سستي سبزي پوینټ دی دلته هم سبزي اخیستې چېرته یاره نه هم د اخیستې اوس هم وکته نو مونږ وې د لینډ شورو دی او کېدی شي والوتې ریټ د دوی کم دي د بازار ها تاسو څه وایي السلام علیکم بالکل د دوی ریټ ډېر زیات کم دی بس دا په دې وجه دلته کې یو مسلمان را پیدا شو دا ډېر غټ کار وشو پوه شوې دا ټول چې کم دین د یو بل د پاسه سیوا دي ما اوس ټینډل ته په کلي کې په 10 روپۍ کیلو راکړي دلته چې رالم په 50 روپۍ کیلو دی نو بس دا خو ډېر کار دی ښه کار دی چې هر یو مسلمان شي پوه شولې الله دې په ټولو باندې اړه امین راځه کیمرمین کتونکو ځو بازار کې نورو خلکو سم خبرې اترې کوو دي السلام علیکم سستي سبزي پوینټ په نوم باندې کوم پوینټ دی ولا السلام علیکم السلام علیکم څنګه راخي بس دا خو ښه پروګرام دی د غریب دپاره ځکه چې روژه ده نن سبا مهنګایي هم ډېره سیوا ده نو دې په وجه خو حکومت او د تاجرانو صدر په دې کې خو کوآپریشن وکړو ضلع تحصیل انتظامیه هم په دې کې کوآپریشن دوی سره کړی دی دا سسته بازار یې کولاو کړی دی بس خدای دې اجر ورکړي یو میسج به څه ورکوو جي دغه تاجرانو ته چې کوم په بازار کې دي دوی ریټ کموي په روژه کې هغوی سیوا کوي کوم چې سیوا کوي هغوی ته دغه نه ده پکار چې یاره ګټه نیمه کې د غریبو له لږ بالکل د روژې لپاره خو ریلیف پکار و د غریبو لپاره چې وکړي داسې نو ښه به وي ټیک شو ډېره مهرباني چې خوشحاله شي کتونکو آخري دغه مشر څه خبرې اترې کوو سستي سبزي پوینټ ته مخامخ دوی هم ولاړ دی جي کاکا وایي تاسو وایي دا بسم الله الرحمن الرحیم داسې چل دی چې زمونږ په دې سسته بازار خدای په دې بازار باندې دونه اثر ولید دا ټماټر په 130 ته 150 ته رسېدلي واپس دا راولېدل په اتیا په بازار کې میلاوي دي په شپېته او په اویا ورکوي بازار نه دوی ښه ریټونه چلی خلک باندې په بازار کې خاص راتي وغورځو اوس مونږ پی دي په بازار کې پریټونه تیزیږي او تش کیمیکل دي وچ پوډر دي مونږ یې وړو والله که په پوټۍ یا پاخې پوټۍ پیروی نه کوي او چې ګوټ ته کوو تش پوډر څکو د دې د ایسي صاحب ته سوال کوم چې په دې هم لږ غور وکړئ لږ دغه وکړئ
قصابان دي راشه مال پرون په 100 روپۍ پسته راکړې ده په 900 تش هډوکي راکول نو ما ته مل د 100 والا خو پسته راکول چې هډوکي راکول نو په هډوکي خو نه خوړلی کېږي نو زه وایم چې هېڅ حساب ته دا زه سوال کوم او زه ورته اپیل کوم چې په دوی باندې لږ نظر وکړي لږ خیال په وساتي ډېره غریبي ده حالات ډېر خراب دي ګراني ده مهنګایي ده بېروزګاري ده موږ یې څه په سختو وګټو دا ظالمانانه په یو ځای والي ځکه چې 900 روپۍ خو د مزدور دی اړي د 600 او هغه دا په 900 روپۍ غوښه ورکوي نو هغه رانه په یو ځای والي ځکه تش هډوکي نیم کیلو باندې کار نه کېږي هډوکي خو نه پخېږي نو موږ هسې صاحب ته را سوال کوو چې په دوی باندې لږ خیال وکړي برسي کتونکو دغه مشر خبر وکړ چې په تخبې کې څومره روپۍ خرڅېږي هغه تش کیمیکل دي که غوښه د قصابانو د خپلې نرخنامې مقرر کړي په 800 په 1000 روپۍ ریټ چلی نو یاسې صاحب له هم پکار ده کومه ضلعي انتظامیه ده چې راوځي بازار کې وزټ وکړي ریټونه چیک کړي کوالټي چیک کړي د څیزه نو دا خلک به باقي لمن نه بیا ستاسو نه بیا هم وایم چې تخبې کې سستي سبزي پوینټ په نوم چې کوم پوینټ وتی دی تانې ته مخامخ ګلحمد کلي ته مخامخ په مین ملکن روډ باندې به تاسو ته سبزي ډېر کم ریټ باندې ملاویږي په تخبې کې دا واحد تاجران دي چې دوی دغه پروژه کې دغه پیکیج ورکړی سستي سبزي پوینټ په نوم باندې سبزي به تاسو ته انتهایي کم ریټ باندې ملاویږي تاسو راتلی شئ وزټ کولی شئ تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه جلال صافي او کیمرامین تلاوت شاه له اجازت ورکړئ د الله په امان